هغه صحابي مبارک ته وی چې دا قوم نه مجبور ام رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې کله هغه صحابي مبارک خبر ورک چې کم قاصد لګلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل دا کاذب هلاک شو د دنیا په هرس کې د حکومت په هرس کې تباہ شو آقا نامدار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پوما ہجرے کے د ہجرت پوم کال د ربیع الثانی په میاشت کې خسرو ته خط لیکلو شاہ فارس او ایران د تویل کېږي د کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خط مبارک یو کتو نو एकदम د غسین اډک شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا کای نامدار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک متعلق چې کوم دینو اخت مبارک رواغستو غي وشلولو او دا آقا صلی الله علیه وسلم پشان مبارک کے بے ادب الفاظ استعمال کو او خپل گورنر ته خط لیکلو وې دو قاصدان تیار کا مضبوط پهلوانان او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چا چې ماته دا خط لیکلې دی وې د پسې د مدینه منورې ته لاړ شي او نعوذ بالله و مال دې تړلې راولي گورنر دو مضبوط پهلوانان تیار کو یو خط ولو لیکلو او خط کی ورته لیکل چې شاه ایران کیسر تاسو طلب کړی صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دی راغه مدینه منوره ته دربار رسالت مبارک لګیدلو آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک له الله دومره روب ور کړو چې د میاشتې د سفر نډېره فاصله باندې به دشمن د آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نو پروب کې راغو یاره کې براغو دی باندې یاره راغا او رچ پیو لګیدو او خط راواغستو پړې یې سره آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته پیش کو آقا صلی الله علیه وسلم چې دا خط وکړو نو مسکه او فرمایلا صحابه رضی الله تعالی عنهم ته فرمایل دیو طرف تک ماته صبر اولی سبا شو دی حاضر کړي شو آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کو فرمایل د پیر شپوا
بیگا بیا دا چې کوم نو د جمادی الاول لسمه یا یولسمه شپه تقریبا د دې میاشتې دا شپې ورځې وي دې ته مونږ په عربی کې اسلامی میاشتو کې دې ته جمادی الاولی وي څوک ورته جمادی اول وي او دا نن تقریبا نهم یا اتم تاریخ دی وغه داسې لسم یا یولسم تاریخو د پیر شپه آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارکو فرمایلی شیرویا د خسرو زوی بیگا لګیدلې دی او خپل پلار قتل کړی دی د حکومت او د سلطنت د پاره آقا صلی الله علیه وسلم خپل خادم ته قاصد ته فرمایلیو د خسرو حکومت ټوکړي ټوکړي شو زما خط مبارکی اوشلولو خود د حکومت الله زره زره کو دا د زوی د قتل کو او د پلار ودونه کړیو نو الماری چې کولاو کا دیزوینو د خلکو د دوکې د پاره د ویانې ساتلی ځان له طاقت لکه مثال په تور کوشته ورته وي دا خلک کوشتي یې تیارې کړې وي خو هغه د اوبو په شان دوی وه نا دوی باندې نوم لیکلو هغه دوی باندې نوم لیکلو چې دا یو نوم ته د سپیکر کې یو بټن واري دغه سره بالا دې سره بټن